یو باچاو هغه دا حدیث مبارک واورېدو چې چا په دنیا کې جماعت جوړ کو آخرت کې به الله پاک دلا په جنت کې محل ورکي نو باچا کې دا لالچ راغې چې عام مسلمانان چندې راټولي کې او جماعت په جوړي نو دا خود ټولو په شریک به دا جماعتي او ټولو پکې په شریک جنت ګټلې دي نه د دې باچا په زړه کې لالچ راغی چې زه به په خپل خرچا دا جماعت په یوازې کس جوړ کم دا هیڅ چا نه به پکې د 1 روپۍ تعاون ته لاس کوم نه چا نه به تعاون نه غواړم نو دغه باچا اعلان وکړ خدای مو به ښځه دا جومات جوړوم خو پام کوه چې یو بنده بم پکې د 1 روپۍ یا د 1 انې خرچم نه کوي یو ګوټو به هم نه راوړی ټول به زه د خپل ځان نه د خپلې خرچې نه جوړوم چې زه خالص پوره جومات جوړ کم چې ما ته الله پاک آخرت کې کور او محل راکړي نو هغې باچا چې جومات تیار کو بالکل جماعت تیار شو خلق بکې دنه شو منځونه کول لومبنه ورځ د منځونو شپې له دا باچا خوب ویني وی الله پاک را ته حکم وکړو چې جنت ته لاړ شه وی زه جنت ته ورلم چار چاپیره ښکلې نظارې دي دلکش هغه نظارو کې زه مصروف وم او ایناګانه وی مخامخ مې یو لار په نظر راغله په هغه لار باندې روان شوم مزل مې کو چې څه منځه پورې لاړم هلته یو 2 محلونه دي یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته او عجیبه کار دا و چې هغه دواړه محلونه بالکل یو شانو ایس فرق هم پکې نو دواړه محلونه بالکل یو شان یو مرمو او یو شانمو دا باچا تپوس کوي پروردگار دا محلونه څومره ښکلي دي دا د چا دي وی الله پاک راته وفرمایل چې تا کوم جماعت جوړ کړی دی نو دا د هغې په بدله کې دا یو محل ستا او دا بل محل تا سره چې په دې جماعت جوړولو کې بل معاون او تعاون یې کړو دا د هغه محل دی وی ما ورته وی چې پروردګاره ما خو دا ټول جماعت په خپله په یوازې سر جوړ کړی دی ما سره خو په دې کې بل ملګری نو ما په یوازې خپله خرچه کړې ده جماعت مې جوړ کړی دی نو دا زما پکې بل ملګری څنګه پیدا شو الله پاک راته فرمایل چې د مازیګر منځونو له خلک راتلل چا سپلې تړله او د جماعت دا لارې ته دیوال کچو نو چې بره په دیوالې لاس کې خو لاندې سپلې تړله نه یې بره نه هغه کچه خښته را پرېوته تازه دیوال وخلی شوی دی خښته ترې را خلاصه شوه را پرېوته نو یو بنده راغی هغه وی چې دا دیوال کچه دی د جماعت دیوال دی او دا یوه خښته ترې لاندې را پروتې ده دا خو بدې ښکاري نه هغه په اخلاص سره دا یوه خښته د ځای نه اوچته په خپل ځای ولګوله دا محل مې هغه له ورکړی دی نو دې ځای کې دا زمونږ دپاره حوصله افزایي ده چې مونږ او تاسو پورا جماعت نشو جوړولی پوره جماعت څوک جوړولی شي اول به ځمکه وقف کې بیا به په هغې تعمیر شروع کې نو دا د چا د وسم نه ده یو مرلم څوک نشي ورکولی د وسه نه کېږي خو که زه یو مرلی ورکړه نو بیا ټول جماعت آبادول او هر ضرورت وله پوره کول دا ګران دی زمونږ حوصله شیکنی کېږي چې دا جماعت خو چې څوک پوره جوړ کړي نو د جنت محل به ملاویږي نو زمونږ هغه حوصله افزایۍ دپاره مونږ ته دا الله ښودلې ده چې جماعت دې د وسه کېږي ټول جوړ که جنت کې محل در کوم د وسه دې نه کېږي نو ستا پکې څه وس کېږي د یوې تیږې وس به دې هم نه کېږي د یوې بورې سیمټو وس به دې هم نه کېږي که دام نی
نو چته د سمې مشورې ورکولو وس به دې نی. د خپل وسه پورې ته اخلاص وکا، باقی قبلولې د الله کار تعالی به پورا ثوابونه درکړي. نو هغه بادشاہ ټول جماعت په یوازې سر جوړ کړی دی، هغه دپاره یو محل هغه شان محل د دغې جماعت د دیوال نه خښته راپروتې واپس چوچته کړی په ځای لګولې، هغه ته همغه شان د بادشاہ په شان محل ملو شو. نو معلومه شو چې الله پاک اخلاص ته ګوري. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।